او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ترې ځان ساتي. څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي. او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی، جنس پرستي. نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي، او بیا چغې وایي کورونا راله، او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله. دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان چې هغه یو قیمتي تحفه ده چې خدای مونږ له راکړې ده، د هغې ایمان یې یو څو شعبې ذکر کړي دي، او په هغې شعبو کې غټه شعبه حیا ده. پښتو کې هم ورته حیا وایي، اردو کې هم حیا وایي، عربی کې هم حیا وایي، فارسی کې هم حیا وایي، پنجابی کې هم حیا وایي، ټولو ژبو کې ورته حیا وایي. حیا څه شی دی؟ حیا دې ته وایي چې یو انسان یو غیر مناسب شي، یو قبیحه شي، شریعت ورته قبیحه وایي یا عرف ورته قبیحه وایي، عقل سلیمه، او دې د هغه نه په دې زړه کې نفرت محسوسوي، دا زړه راغون شي، انقباض النفس، دا زړه نفرت کوي د هغې نه، هغې ته حیا. لکه یو سړي په لاره پردو ښځو ته په بد نظر کتل، اوس دا قبیحه شی دی په شریعت کې هم او په عرف کې هم دی، چې داسې دې هلک ته څوک وګوري نو دې زر دا مخ بل طرف ته واړوي او دا تندی راتري وکړي چې دا کار ما خو دې ښځې ته نه دي کتلې، بل خوا مې کتل. دې ته حیا وایي. یا یو سړی دی هغه سیګرټ څکي او دې کې پې استاد راغی یا پلار پې راغی او دې زر هغه سیګرټ په ځمکه وغورځي او خپه پې راکاږي چې د استاد او پلار په ما پوی نه شي چې ما دا سیګرټ څکه. د ده په زړه کې حیا راله. حیا څه؟ نفرت راغی، دې زړه کې کچکچاهټ راغی، نفرت راغی د دې نه چې یاره دا پلار او د استاد به وایي چې هو ګوره دې سیګرټ څکي، دا خو قبیحه شی دی، ښه شی نه دی، په عرف کې هم ښه شی نه دی او په شریعت کې هم ښه شی نه دی. نو دې چې دا نفرت ترې کوي چې دا استاد به راته وایي چې دا څه کوې، پلار به وایي دا څه کوې، دې ته حیا وایي. نو حیا د ایمان لویه شعبه ده. او لیکي علما اذا فاتتک الحیاء فاصدع ما شئت، چې حیا د کینې بیا چې څه خوښی کوه. نو د مسلمان دپاره او د ایمان دپاره لوی څیز حیا ده. چې مسلمان کې حیا وي نو د ده نه به الله حیا کوي. د الله حیا څه ته وایي؟ د الله حیا دې ته وایي چې الله به دل عذاب نه ورکوي. د الله حیا عذاب نه ورکول دي. د الله حیا دا ده چې دې به ملامته کوي نه. د الله حیا دا ده چې دله به تکلیف نه ورکوي. نو حیا ډېر زیات قیمتي څیز دی د مارو. سړي کې به هم حیا وي، په ښځه کې به هم حیا وي، هلک کې به هم حیا وي، جینۍ کې به هم حیا وي. حیا به د خدای نه هم کوو، حیا به د مسلمان نه هم کوو، حیا به د مور نه هم کوو او حیا به د پلار نه هم کوو. دا ډېر قیمتي شی دی. نن سبا زما ورورو زموږ معاشره کې بې حیایي زیاته شوې. هلکان حیا نه کوي، د پلار نه نه کوي، د استاد نه نه کوي، د مشر نه نه کوي. جنکۍ حیا نه کوي، د مور نه نه کوي، د پلار نه نه کوي، د عام مخلوق نه نه کوي. تاسو ګورئ په دې معاشره کې عموماً زنانه بربنډې ګرځي، او که شریعت ورته وایي چې پرده وکړه نو وایي دا په موږ پابندي لري، دا زموږ ژوند را کنټرول کوي. هسې زموږ تاسو نه یو تپوس کوم چې کوم څیز ډېر معزز او مکرمي او ډېر لوی د عزت شی وي هغه خلک پټ ساتي. هیره د هیره او قیمتي هیره ده، نو هغه هیره څوک په کوله او لاس کې په بازارونو کې نه ګرځوي، هغې نه رومال تاو کړي، ډبي کې بند کړي، الماری کې بند کړي او مضبوط سیف جرنده ورته ووایي چې دا محفوظ پرته وي، قیمتي شی دی. دقه رنګې د سرو زرو نور څیزونه دي، پیسې دي، دولت دی، څوک لار کې کولاو نه ګرځوي، خاورې دوړې به پرېوځي، غل به یې اغلا کړي، ډاکو به یې رانه وتښتوي. هغه محفوظ ساتي، پرده کې ساتي.
هغه پټ ساتي، خلکو نه هم پټ ساتي، د غل نه، د ډاکو نه، عامو خلکو نه، د بد نظرۍ نه هم محفوظ ساتي. او چې کوم شي د ډېر قیمت شي وي او معمولي شي وي هغه څوک پټ نه ساتي. په کور کې مثال په طور منګې پروت دی، کوزه پرته ده، نو خو د 15 روپو شی دی که نه. چې څوک به په اوبه پکې راوړي نو پټ نی کوله وې ترخ کې نیولي، په کور کې هم کوله او په جومات کې هم پرته وي. ولې نه غل تښتوي نه پې نظر لګي، څه قیمتي شی نه دی. نو شریعت چې ښځې ته وایي پرده وکړه او ځان پرده کې پټ که دی، هیره ترې جوړه کړې ده. دا ښځه هیره ده، دا لال دی، دا مرجان دی، دا قیمتي شی دی، دا د ډېر قیمت او د عزت شی دی. او د قیمت او د عزت شی خلک محفوظ او پټ ساتل غواړي. دا به کوله ونه ګرځی غل به یې دنه غلا کي، دا به کوله ونه ګرځی ډاکو به یې دنه ډاکه کي، دا به کوله ونه ګرځی بد نظره به یې دنه واخلي. دا خو خطرناک، دا خو قیمتي شی دی، دا خو یو تحفه ده. نو شریعت ترې غټه تحفه ګرځوي. شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده، یو د سرو زرو یو مضبوط شی ترې جوړ کړی دی، یو قیمتي شی ترې جوړ کړی دی. نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک، چې دا څوک ګډوډ نه کړي، څوک په غلط نظر ورته ونه ګوري. نو دی ترې جوړه کړې ده. او یورپ څه وایي، هغه ترې منګې او کوزه جوړه کړې ده، هېڅ پروا نشته. منګې دې کښېږده په میز، هر سړی به ترې اوبه څښي. کوزه ده په میز دې کښېږده، هر سړی به ترې اوبه څښي. او که چا پټه کړه پروا نشته، بله به وایلو. هغې ته دا شی جوړ کړی دی. نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی. او ای ټیشو پیپر دی استعمال یې که هر څوک یې استعمالوي. موږ وایو نه ټیشو پیپر نه دی، هیره ده چې د کوم کور ده امت ته به استعمالوي، بل څوک یې نشي استعمالولی. او ای بارې کښېږده پروا نشته، چې چا سره لاړه هېڅ پروا نشته. موږ وایو نه چا سره لاړه خبره پکې نشته. دې له شریعت ډېر عزت ورکړی دی. د دې مثال د هغه کیلې چې په پوستکي کې پټی او که پوستکی یې تیلر که بیا ماشي مچان به بنګېږي ستا به شي. حیا دونه ښه شی دی که نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه لور ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، څومره حیاناکه ده. یو ځل رسول الله مبارک سره ناسته او دې کې میاشت راختلې، چې میاشت راوخته نو خلک د دې لومبۍ او دویمې او درېیمې میاشت ته په غور باندې ګوري. نو ورته وایي فاطمې هغه د میاشت د بچې، نو دی ورته ونه کتل. نو بیا ورته وایي فاطمې هغه د میاشت ختلې ده، نو دی بیا ونه کتل. وی لورې تا ته ویم که نه میاشت ختلې ده. وایي د الله رسوله زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې؟ وی دې وخت کې خلک ورته ګوري، نو زما او د خلکو نظر په دا میاشت را یو ځای کېږي. خو چې حضور پاک ورته فرمایي چې وګوره، نو شریعت کې منع خو نه ده. یو اوسپومی د سړي هم ورته ګوري او ښځې هم ورته ګوري، یو دیوال د سړي هم ورته ګوري ښځه هم ورته ګوري، هېڅ ګناه پکې نشته. لیکن دا د هغې حیا وه. زموږ علماو یو مسله ایستې ده، زموږ شامي او نورو کتابونو کې شته، چې یو انسان یو جینۍ اوبه وڅکي په یو جام باندې، او هلک هغه اوبه راوالي یو پردی هلک، او هغه د جینۍ د شونډو په ځای باندې شونډې ږدي اوبه څکي، د خواهش او شهوت په نظر دا بیا ګناه ده. ته تلذذ حاصلې، ته لذت حاصلې د پردی جینۍ د هغې جام او د اوبو نه چې هغې پرې اوبه، دا بیا ناروا دي، دا بیا ګناه ده. نو دا خو چې حضور پاک ورته وایي وګوره هغه د میاشتې، نو ګناه د کوم ځای نه شوه. خو د هغې حیا حضور پاک رد نه کړه. دی ورته ونه وایي چې بچې نه ګورې دې سړي، ته هم ورته ګوره. نو ګوره دا د هغې حیا شو. او چې کله وفات کېده ماشاءالله نو وصیت یې وکړ. پخوا به زمونږ اوس هم شته، زمونږ د زنانو په دې کټ باندې، د مړي په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولی پرتی، د لرګو یو شی پروت وي، بله پرې د پاسه څادر پروت وي، داسې ده که نه ده. نو دا د هغې رواج و. هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې ښځې چې مړې شي او جنازې وړي، نو داسې لرګي پرې کېږدي او د پاسه پرې څادر کېږدي. نو وصیت یې وکړ، وایي زما جنازه چې وړی نو زما په کټ باندې به لرګي کېږدی، بره او پرې څادر خور کړی، چې زما کفن هم څوک ونه وي، او جنازه به مې د شپې کوی، د ورځې به زما جنازه هم نه کوې، د شپې به کوې. دومره حیا وه په حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کې. او دا یوازې په هغې کې نه، په ټولو امهات المؤمنین کې بی بی اسما د حضور پاک خینې ده، د عایشې بی بی خور ده، خینې ده. او په زبیر واده ده، او زبیر د رسول الله مبارک د ترور زوی دی، د حضرت صفیې. او په بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام سره د صحابو په لاره را روان،
نو دا بی بی اسما دا تلې وه هغه زمانه کې دا پرده پوره نه وه، دا د مخ پرده نه وه، د لاسونو پرده نه وه. نو ښځو به هم په پټو کې کار کوو، سړو به هم په پټو کې کار کوو. اوس هم په بعضې علاقو کې ښځې په پرده کې ځي، خو خیر هغه زمانه داسې وه چې د دې لاسونو پرده او د مخ پرده، د سټ پرده، د لاندې خپو پرده دا نه وه، نوره وه او دا نه وه. نو ښځې به هم پټو ته تلې او کار به یې کوو. نو بی بی اسما وایي زه پټي ته تللی وم، نو د کجورو هډوکي مې راغونډ کړي وو او په شکرۍ کې مې اچولي وو چې دا کجورې مارغان خوري. دا به یو سم کور ته نو اس ته خلک اوښانو ته به یې د کجورو هډوکي اچول، اسونو ته به یې هم اچول، یا دا زړې کجورې به وې دا به یې اچولې، دا به یې په شوق خوړلې. نو هم یې شکرۍ کې اچولې، شکرۍ مې په سر وه. وایي دې کې حضور پاک مبارک سره د صحابه وو. وایي چې دې څنګه ولیدم نو زه خو یې پېژندم، ځکه د رسول الله مبارک نږدې رشته داره وه. نو زر یې راته اوښ سملاوه، اوښ ته یې هغه کښ کښ نارې کړه چې هغه سملاسته، او ما ته اشاره وکړه چې راځه شاته په د زنانو د ناستې به شاته بل محفوظ ځای و، شاته کښېنه ورباندې. یاره وایي چې ما داسې وکتل صحابه وه ورسره ډېر زیاته حضور پاک سره. نو حضرت زبیر ته وایي خپل خاوند ته، وایي زبیره ستا غیرت را مخکې شو، نو یې ورنرلمه. یعنې علمه کېده چې شاته سوره شم، ځکه پڼ مې هم په سر و او رسول الله مبارک و او شا ورسره ملګري هم دي. وایي ستا غیرت را مخکې شو زبیره چې تاله به غوسه درشي چې دومره سړو په منځ کې د حضور پاک سره شاته ناسته وي. نو وایي ما حیا وکړه ورنرلم. نو رسول الله مبارک را باندې پېښ شو، نو اوښ یې پاس او سره د خپلو ملګرو روان شو. زبیر ورته وایي ډېره ګرانه ده، ګنې ماته دا ډېره سخته ده چې ته پټي ته ځې او د کجورو هډوکي راغونډوې او په سر یې راوړې. که حضور پاک سره شاته ناسته وې ښه به دې کړې. دا حیا ده صاحب. زنانه به په مونځ کې وي شاته به ولاړې وي، او رسول الله مبارک به سړو ته حکم وکړ چې هله به تاسو کورونو ته ځئ صبر به کوئ چې زنانه خپلو کورونو ته دې رسېدلې. زنانه به باقاعده راتلې او په شاته صفونو کې به ناستې وې او خپل مونځ کې به یې شرکت کا. دا حیا ډېر قیمتي شی دی، خو زمونږ نه له حیا لاړه او بې حیایي چې ده توبه وباسه، طبعي ده. الله پې غصه کېږي او الله پې خفه کېږي. د لوط علیه السلام قوم الله په څه هلاک؟ په بې حیایي. هغوی به څه چل کو؟ دا د هلکانو د څخه ګناه به یې کوله. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې هلکان به هلکانو سره میلاوېدل او دا خرابه ګناه به یو بل سره کوله، او دا به یې داسې پټ هم نه کوله، دا په ښکاره په مجلسونو کې به یې کوله، هېڅ حیا پکې نه وه، عامو مجلسونو کې به یې دا ګناه کوله. الله ورسره څه چل لوط علیه السلام پیغمبر وله خدای پاک راولېږه. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام رارو، هغه ورته نصیحت صدوم علاقه وه، دا د دې اردن او د دې فلسطین او د شام دې علاقو سره نږدې ده. لوط علیه السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات، دا 15 او څوک 7 ګڼ کلي دي. لوط علیه السلام راغی هغه ورته دعوت. ګوره الله پاک هله یو قوم له سزا ورکوي چې لاول پې خپل حجت تام کړي، قایم کړي پې حجت. سبا د ونه وایي چې الله مونږ ته خو تا دین نه و لېږلی، موږ څه خبر وه. لوط علیه السلام ورغی هغه ورته ډېر زیات نصیحت وکړ. ای بچې دا ګناه ده، دا ناروا دی، دا حرام دی. او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ترې ځان ساتي. څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي. او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی، جنس پرستي. په بعضې یورپي ملکونو کې دا قانون دی چې که هلک هلک سره واده کوي کولی شي، او که جینۍ جینۍ سره واده کوي نو کولی شي، هېڅ پابندي نشته، دا چا خپل خواهش دی. نو هلکه دا اوس څه خبره ده؟ دا قانون وګرځېد. نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي، او بیا چغې وایي کورونا راله، او بیا چغې وایي فلانکۍ بیماري راله. دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي. بیا خو کافرو ته په دنیا کې صبر ډېر کوي، ځکه دنیا د هغوی دپاره جنت دی، د هغوی غټه رانیوکه په آخرت کې راځي. او مسلمان د هغوی خو په دنیا کې هم خدای رانیول کوي او بربادوي او تباه کوي. حیا ختمه شوه. اوس هم زمونږ دا بعضې مسلمانان انقلاب دا په سوشل میډیا بعضې مسلمانان ځان ته وایي چې د قرآن خلاف یو سړی لګیا دی، دا مسلمان نشي کېدی.
د قرآن د آیت مخالفت کوي او هغه مسله کې د قرآن شریف آیت په نص ثابته ده مونږ د انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي زکات نه انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي حج نه مني دا قرآن نه ثابت دی به څنګه مسلمان شي پرده نه مني دا د قرآن نه ثابته ده دا به څنګه مسلمان سکالران به یو به ناست دي د بار ملکونو نه پیسې خوري ظالمان بې حیایي خورول غواړي مسلمان کې بې حیایي خورول غواړي دوه درې خپل سرکاري مولیان هم روستي هغې هم ځان سره کېنولي او نور خلک یې مروستي او دا په ټي وي باندې او په دې موبایل لګیي دا خبرې د خلکو غوږ کې ورچوي د خلکو په کې دا ګن ور واچوي او دا جراثیم پکې ور واچوي دا کشر هلکان ټولې په دې جراثیمو اخته کړي دي نه نو څه چېرې شو نو قانون سازي شوه نو دا خو دا هر چا خپل حق دی نو که هلک هلک سره واده کړي نو څه بدیت دی او دا اوس وګورئ هلکه دا ټول لومبۍ خبره دا ده چې ته مسلمان یې که ته کافر یې که ته مسلمان یې خو دا ډېر خطرناک جرم دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې داسې واقع پیښې شوې د هلکانو سره د ګناه مسله پیښه شوه چې پیښه شوه حضرت عمر یې راوغوښته حضرت علي راوغوښته وایي دې سره څوک و د حضور پاک زمانه کې خو دا مسله نه ده پیښه خو د زنا مسله پیښه ده او پیغمبر مبارک سزا ورکړې ده د غلا مسله پیښه ده او سزا یې ورکړې ده او دا هلک هلک سره میلاوېدل دا خو نه دي شوي ټولو صحابو فیصله وکړه او یو دوه درې حدیث هم پکې راووتل باید صحابو ته معلوم و څه فیصله یې وکړه وی اور بلکې خندقونه وکنوئ او دا هلکان چې دا چا دا غلطي کړې ده او ګناه کړې ده پکې غونډ ور واچوئ ویې سوځوئ حضرت عمر و حضرت ابوبکر حضرت علي حضرت او ټول صحابه کرامو ویې سوځه خو ډېر سخت جرم دی خدای مکه که یو انسان حیوان سره دا ګناه وکړي حیوان سره نو رسول الله مبارک څه وایي اقتلوا البهیمة دا حیوان وسوځوئ حرقو بالحدیث کې راځي چې دا حیوان وسوځوئ غوښه یې مه خورئ دومره خطرناک اوس حیوان پکې څه ګناه ده چې خلکو ته پته ولګي چې دا جرم دی نو ته مسلمان یې ته دې ته څنګه جایز وی ته څنګه وی چې دا هر چا خوښه نشه خوښه د هر چا ده خو د مسلمان خوښه د شریعت د دایرې نه بهر نشي کېدی دا خو به دی وي سود هم کوم ولې زما خوښه ده سبا به وي مور سره هم نکاح تړمه ولې دا هر چا خپله خوښه ده سبا به وي خور سره هم زه نکاح تړمه ولې دا هر چا خپله خوښه ده سبا به وي دا لور مې د بل ته یې سله ودوم خو دې خپل لور ته به یې په خپل کور کې پاتې کړم که نه او دلیل به څه وي دا هر چا خپله خوښه ده دا هر چا خوښه نشته سبا به بیا بت ته هم سجده کوې دا هر چا خپله خوښه ده سبا به بیا کاڼي ته هم سجدې لګې دا هر چا خپله خوښه ده سبا به یو سړي دلته بربند ګرځي په دې میدان کې لور خور به هم بمبن وباسي او د ما خپله خوښه ده نشته په شریعت کې خپله خوښه د شریعت په دایره کې دننه چې مسلمان یې خپل ژوند به تېروي نو د لوط علیه السلام ورغی او د خپل قوم ته یې نصیحت وکړو خو هېڅ اثر پرې مه کوه ډېر زیات نصیحت یې ورته وکړو او هېڅ اثر به یې نه کو بلکې لوط علیه السلام پورې به یې ټوکې کړې پاک دامن و ځان پاک حسابوئ ځان پاک دامن زمونږ فخره که هلکان هلک سره میلاویږي او که جینۍ سره میلاویږي او که هلک جینۍ سره میلاویږي تاسو پکې نه خورئ خیر هغه قصه ما هم کړې ده د لوط علیه السلام او بیا به یې هم درته څه وخت وکړم اوس خپل مقصد ته به ذکر کوم او مقصد څه دی الله پاک فرشتې راولېږلې په ډېرو ښایسته شکلونو او لاول ابراهیم علیه السلام لا ورغله ابراهیم علیه السلام پې دا ګمان وکړو چې دا میلمانه دي هغه ډېر زیات میلمه دوست و فما لبث ان جاء بعجل حنیظ لاړ او کور یو سی لال کو او هغې ولې رویت کو میلمنو لی راوړ ډېر میلمه دوست و ابراهیم علیه السلام چې څنګه یې ورته میلمنو ته هغه کېښوده میلمنو ګوتې نه ورو هغه زمانه کې به قانون سو چې څوک غل به چا کره کور ته ورغی غلا به یې کوله نو هغه به د هغه کور والا خوراک نه خوړو په دا یو نظام و یو قانون خو دې زمانه کې چې غل ورشي په کور باندې بلاول په پرج ورشي لوچسي هغه وخوري داسې هم شوي دي په اخباراتو کې راځي چې ښه مدیدار په بورچخانه ورغلی دی او که هغې کې څه غوښه مخ او څه پراته و هغې خوړلي دي او د هغې نه پس یې د کور نه سامان تښتولی غل به خوراک نه کو چې غلا به یې کو نو هغه چې څنګه څښې یې ورته کېښوده هغې ګوتې نه ور وړې نو ابراهیم علیه السلام یې دا جوړ سو غلم له راغلی دا څه مسایل دوی نه وړي نو هغه لږ فکرمند شو نو هغې ورته ویې ولاد مه یارېږه وایي انا رسول ربک موږ ستا د خدای استازي یو موږ فرشتې یو
او مونږ ځو د لوط علیه السلام قوم تباه کوو، په لاره په تا رالو، تا له یو زیری درکو، خوشخبري درکو. ما له څه خوشخبري راکوې؟ وی تا له به خدای زوی درکوي، نوم به ورله اسحاق کږدي. اسحاق له به خدای زوی ورکوي، د هغه نوم به یعقوب. ماشاءالله. یعنې الله ورته په بوډاوالي کې ثابت، او ښځه یې هم شنډه وه، ومره ښځه یې بلکل شنډه وه، او دې هم بوډا سپین ږیری دی، او وی تا له خدای زوی، یعنې ورته یې واوروله چې لور نه زوی به میلاویږي، او دی هم ورته واورېده چې نوسي د هغه به نوسۍ به دې وي، د هغه زوی به هم وي. خوشا نو ورته وایي چې او ښځه یې د دیوال نه پورې غاړه چې دا خبره یې واورېده چې دا خو فرښتې دي او دا خبره وکړه، نو او ورته مخ له داسې دا ښځه خپل انداز کې داسې لاس دغه کړي، ورته یې ویې زه خو بوډا څخه بوډۍ ښځه یم، زما بچي به کوم ځای؟ وی دا د الله فیصله ده، بېغمه کېږه دا به کېږي. پښتانه وایي وی غم خادر ورخوري. دلته کې ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکوي چې دی خوشحاله شي، هلته د لوط علیه السلام قوم تباه کوي. دې له خو یې زیری ورکړه، دوی خوشحاله شو. نو او ورته څه وایي؟ نو یجادلنا فی لوط، هغه لا ولې ورسره فی خوف جګړې. ابراهیم زم او ډېر نرمدلو، ډېر زیات نرمدلو، وی نه مه کوئ او مې تباه کوئ، بلکل چې تباه نه کوي او سم به شي خیر دی، او د خدای بندګان دي او ټیک به شي او ټیک به شي. هغې ورته وی دا د خدای فیصله ده، او سار وختي به دا قومونه ټول تباه کېږي، او لوط علیه السلام او د هغه قوم به ترې خدای بچ کوي. بېغم او سستار واره او د هغه خاندان به خدای بچ کوي، او وی دا د خدای فیصله ده، په دې کې نورې ګوتې مه وهه. ډېر صبر ورته الله وکړ. لوط علیه السلام پرې زړه ستړی که، او ډېر منتونه یې ورته وکړل، خو بې حیایي خدای نه برداشت کوي. چې بې حیایي چا هم کړې ده، نو خدای رانیولی دی. بعض انسان یې بې حیایي کوي، نو خدای پرې سقا بیماري راولي، په کور یې راولي، په ده راولي، په خاندان یې راولي، په بچو یې راولي، غم ورته پېښ کړي، مصیبتونه. نو مصیبتونو نه یې کور نه خالي کېږي، د غمونو نه یې کور نه خالي کېږي. او بعضې وخت خدای پاک عام عذاب راولي. تاسو نه ګورئ دا سیلابونه چې راشي او خطبۍ وکړي، الله خو چا سره ظلم نه کوي. دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه راوغورځوي، الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي. یار یو شی دی، اوچو سره لامده بیا سودي. که ته وایې دې کې خو نیکان هم لاړل، نو نیکان هم ځي صاحب. نیکان ولې ځي؟ نیکانو ته الله وایي نصیحت کوه ورته که نه، ولې ورته نصیحت نه کوې؟ دا پوهېږه که نه؟ ولې نه پوهېږم؟ هغې وایي د هر چا خپل قبر دی وایي. اوس هر چا خپل قبر دی، نو اوس تماشه پس کوه چې تا هم ورسره وړم په سیلاب او که دې ورسره نه وړم. یو مثال به درله درکړم. حضور پاک فرمایي یو کښتۍ ده، کښتۍ دوه چته ده، لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بره دی. پراندازي وکړه، نیم بره شو نیم لاندې شو. اوس لاندې چت والا اوبه پکار دي، نو دوی خو لاندې سورې نه شي ایستی، نو دوی بره چت ته خیږي، نو د بره چت نه برقه سیند ته ښکته کوي او اوبه رالي ځان له. نابره چت والا اوتیا څه کوې؟ بره راخیږي او اوبه ټولې وشیندلې او زمونږ باندې هم ټولې اوبه تویې کړلې او ټول کښتۍ هم لمده کړه ده. کوزېږې؟ هغې ورته یار وروره مونږ به اوبه څه څکو، اوبه نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي. وایي بس هر څه چې کوې خو مونږ له بره مه راخیږې. دوی ورته څه وایي؟ مونږ به لاندې سورې وباسو، ځکه بغیر د اوبو نه ژوند نه تېرېږي، د الله به سوړه وباسو چې اوبه راشي. نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا ورته وایي چې نه ګورې پام کوئ، سوړه ونه باسئ. نو سوړه مو وایسته اوبه رالې، خو مونږ هم غر کېږو، تاسو هم غر کېږئ. او د هغې لاس یې ونیوه چې راځئ خیر دی، بره نه اوبه وړئ، که مونږ لامده شو خیر دی، خو سوړه مه وباسئ. نو دواړه بچ شو. او که هغې ورته ستاسو خپل قبر زمونږ خپل، ستاسو خپل چت زمونږ خپل، وباسئ زمونږ در باندې څه. نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه، نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي. دقه رنګې که یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پېښه او که خدای پېښه خپل قبر کې څملي، داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو اب هم وایي تاب هم بیا وایي. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاس ونیسه، د ګناه نه یې منع کړه، نصیحت ورته وکړه، او که نه سمېږي هجرت دې کوه، دا علاقه پرېږده، بس په دې عذاب را روان دی. ګورئ په ژبه یې پوهېږه، په لاس یې پوهېږه، نی تخته تی خپې ته وباسه، هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی. او نن سبا زمارونو خلک وایي مسلمانان داسې دي په تکلیف کې او په مصیبت کې دي. ولې په تکلیف مصیبت کې دي؟ نن مسلمان بې حیا دی، دومره بې حیایي د قسم په خدای زه حیران شم. پخوا به خلکو د عالمانو څونه حیا کول،
زمونږ د کور خوا کې دې مشرانو ته پته ده پخوا په دې خادو کې خلکو ډول غږه او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنګ کې هغه ډول او سرونه او هغه شیزونه به او د هلکانو به ورته په لاره باندې بنګله منګله اچولې وه. نو دا شی چې به زمونږ د جنګ راغی زمونږ د کور خواله به راورسېد نو وی مولوي صاحب کور دې بند کړې. نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه. قسم دې دې مشرانو او ظفر لاله او دا ټول ناست دي د جانځیب دا یې ناست دی د حاجي صاحب ناست دی تپوس ته وکړئ د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده به یې که بنده جومات سره چې به راورسېدل نو دا شی به یې بند که دونه حیا وه بد سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څښلی سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي پلار مخکې به یې نسوار نه اچو داسې حیا وه زما او چې جینۍ به په واده شوه څنګه به وه په ډولۍ کې به یې وړلی او ډولۍ به یې په کور کې دننه ایښودې وه او یا چې موټر ته به یې خېجوله نو دنیا پردې به یې ورته وتړلې موټر ته به وخت او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوس وکړئ د مشرانو نه نو د ټانګې نه به یې شاته ورته پرده ته پرده او د کوچوان په منځ کې څه چې شاته به ښه دي د کوچوان او د هغې منځ کې به هم پرده تړ اوس خو چې واځي ته د هغه څوکو والا کیړی پیدا کړي چې سړی پې کوټې ته او پرسونه مرسونه چې روانه شي او ته ورته ورکړه پرده ولې مخ پې خوب دي څه ټکه 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 نیغه به روانې یو موټر ته وخېږي حیا لا حیا کم بې حیایي شروع هلکانو جنکۍ تاسو ورشئ پېښور کې به دې مارکیټونو کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ لاهور کې وګورئ حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم په جنکو نه او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی ای مسلمانانو جنکو مه کوئ دې مخلوط تعلیم مه کوئ هغه یونیورسټو کې سبق ووایئ چې هلکان پکې نه او که کوئ پرده کې کوئ هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ دا جینۍ او دا هلک د یو بل نه جدا اوسېږئ د خدای نه حیا وکړئ رونو ای بچو د خدای نه حیا ولاو به ناست دي په دوکاندار نه به سودا کوي جامې به تیلي او بې حیا به ناست اب ولا بوتل راوړي د پیپسي وغیره او دې به ښه مزېدار پړونې به لرې کړي او څادر به لرې کړي دوکاندار مخکې به مرۍ او مخ ښکاره کړي بوتل بس کړي دا حیا کم فاله دا به خدای راونیسي که بیا به څه کوې په داسې غم به دې مبتلا کړي په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کړي په داسې جنجال به دې مبتلا کړي چې بیا به توبې وباسې او خدای به یې هغه استاد یې لاړل لوط علیه السلام په خشته او شکر چې هلته لاړل بس قوم خبر شو وی میلمانه راغلي دي او ډېر ښایسته دي او ډېر خوبصورته دي په منډه منډه راځغلېدل چې لوط علیه السلام د میلمانه د په ښکلي شکل دی غمجن هم شو چې زما میلمانه خو ډېر ښایسته ښکلي شکل دی او زما قوم کې خو دا جراثیم پراته دي دا وایرس دا بیماري دا به اوس جنجال باندې پېښ نه شي همدقسې هغه قوم یې راغی لوط علیه السلام ورته وایي د خدای خاطر وکړې ما مه شرموئ میلمانه مې وی غلې کښېنه تا ته پته نشته چې موږ څه نه راغلي هؤلاء بنات کل دا ستا د قوم لونه د پیغمبر لونه یم دا ډېرې لونه مې دي لکه زه تاسو ته بچې ویم دا ډېر بچې او ډېرې لونه مې دي په دې قوم کې جایز نکاح به دله وکړم چې څوک هم خوښي دا مه کوئ هغې ورته ویې په قلار کښېنه چې موږ سره راغلي یو به کوو ډېر خفه شو لوط علیه السلام پیغمبر لو کان لی بکم قوه او آوی الی رکن شیء ارمان که خپل طاقت مې وی که نه یا قوم مې وی دی قوم یې نو پردي قوم ته تللی ده بل قوم ته ابراهیم علیه السلام یې تللی ده پردي قوم ته تللی ده قوم مې وی نو اوس به ما خپل قوم راوستي چې ای قوم راشئ زما د میلمزو بېزتي کېږي خپل طاقت مې وی نو ما به اوس دا میلمنو زما په کور کې دننه زما د میلمه به دونه خطرناکه بېزتي کېږي ډېر غمجن شو ضاق بهم ذرعا پیدا کې او حیا د ایمان لویه شعبه ده خدایه زموږ ایمان ورباندې کامل کې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين